أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك حامدا ومصليا أما بعد. تک او مزل مبارک در رسول کریم صلی الله علیه وسلم تک او مزل مبارک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک عام تک داسې ګړندی وو چې هر چا به د مخ کېدلو هڅه وکړه، نسوای ځینې نه مخکې کېدلی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یې نسوای لاندې کولی. تا به وویل چې مځکه ورته راټولېږي، ګامونه یې نږدې او اوچت اخیستل. تا چې به وویل د غره یا بل لوړ ځای څخه راشوه کېږي. تګ یې ډېر ښایسته او برابر و. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه یوسف بن اسماعیل رحمت الله علیه مبارک په حواله د ابن سعد رحمت الله علیه د ابو هریره رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی مبارک فرمایي چې زه په یو جنازه کې د پیغمبر علیه السلام مبارک سره روان وم. ما چې به کله په رفتار کې د مخکې کېدلو کوشش او هڅه وکړه، پیغمبر علیه السلام مبارک به بیا هم تر ما مخکې و. دی مبارک وایي چې ما د څنګ ملګري ته وویل چې په قسم ځکه ورته راټولېږي. خصائص الکبرى جامع الجمرات. علامه بن اسماعیل رحمت الله علیه مبارک د زید بن مرشد رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک به داسې ګړندی رفتار او مزل کوي چې د شا د لوري څخه به یو کس او منډه ورپسې روان و او نه به سوای لاندې کولی. طبقات ابن سعد. علامه ابن سعد رحمت الله علیه مبارک، علامه محمد بن عیسی رحمت الله علیه مبارک، علامه بیهقی رحمت الله علیه د ابو هریره رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی مبارک فرمایي ما تر پیغمبر علیه السلام مبارک ښایسته نه دی لیدلی. تا به وویل چې په مخ کې مبارک یې لمر را روان دی، نه مې تر ده مبارک چابک لیدلی دی. مزل او رفتار به یې داسې ګړندی و تا چې ګل مځکه ورته راټولېږي. طبقات ابن سعد. دلایل النبوت. علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک، علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک، علامه محمد بن عیسی رحمت الله علیه، علامه بیهقی رحمت الله علیه د حضرت علی کرم الله وجهه الکریم مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک به کله د رفتار کوي، ګامونه به یې داسې قوي پورته کول تا به ویل چې د لوړ ځای څخه راشوه کېږي، یعنې پښې یې په مځکه نه کشولې. جامع الترمذي، جامع الجمرات، دلایل النبوت، مولود نبی صلی الله علیه وسلم. امام علامه محمد بن عیسی رحمت الله علیه مبارک د هند بن ابي حالته رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي پیغمبر علیه السلام مبارک په رفتار داسې وو چې ګامونه به یې قوي په قوت سره د مځکې څخه پورته کول، خو د دې سره سره به وقار، ارامي او سنګینتوب ورسره مل و. ګامونه به یې پراخ او اوږده اخیستل، د خیالمن او کبرجن غوندې کوچني ګامونه یې نه اخیستل. کله چې به یې رفتار کوي تا به د لوړ ځای څخه راشوه کېږي. جامع الترمذي. علامه قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مبارک به داسې رفتار کوي چې کتونکي ته به دا معلومېدل چې نه کهاله او نه سست دی او نه عاجز دی. الشفاء فی حقوق المصطفى. علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک په حواله د علامه ابن حجر رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مبارک به رفتار کوي د مخ پر لور به یې میلان کوي، یعنې د مخ په خواته به زور و، لکه قوي کښتۍ چې په رفتار کې د مخ پر طرف زور کوي. مولود نبوي صلی الله علیه وسلم. علامه سید جعفر رحمت الله علیه مبارک په حواله د النسیم کتاب فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام مبارک رفتار کې راسته او چپه لوري ته میلان کوي، او پر دې روایت باندې امام زهري رد کړی دی چې دا قسم رفتار کول د خیالمونو او کبرجنو وي. علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک په جواب کې لیکلي دي چې دا قسم رفتار هغه وخت بې خونده او تعجب بلل کېږي چې قصدن یې کوي،
مګر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دا قسم رفتار خلقتي او پیدایشي و. خو تر دې روایت مخکې هغه روایت په حواله د علامه ابن حجر رحمت الله علیه مبارک قوي دی. مولود نبوي صلی الله علیه وسلم علامه علي قاري رحمت الله علیه مبارک په خپل کتاب کې د ابو هريره رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی مبارک فرمایي ما تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تیز مزله او رفتاره شخص نه دی لیدلی. داسې تیز مزل به یې کوي دا چې بل مځکه ورته راټولېږي. موږ به ځانونه په مجلس کې ستړي کړل خو د ده به زموږ د ستړیا ته هېڅ باک نه و. یعنې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دغه تیز رفتار یې په نهایتي سکون او ارامۍ کې و. دی مبارک د خپل ستر ځواک په وجه ډېر په اطمینان روان و. خو د شا د لوري به ملګري ورپسې ستړي شول. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د تیز رفتارۍ د هغه آیات سره ټکر نه دی چې الله جل جلاله د اطمیناني رفتار یادونه پکښې کړې ده. لکه سورة الفرقان آیات نمبر 2 کې چې الله جل جلاله مبارک فرمایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ژباړه: د رحمان خدای بندگان هغه کسان دي چې پر مځکه په سکون او اطمینان سره رفتار کوي. او په سورة الفرقان آیات 19 کې واقصد فی مشیک. ژباړه: رفتار میانه پر رفتار کې میانه روي کوي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک رفتار داسې نه و چې د سکون او ارامۍ څخه خالی و، بلکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په تیز رفتاري سره په مزل کې سکون او اطمینان هم پروت و. جمیع السوائل شرح شمائل. یو شاعر شعر ویلی دی خبرې دي خوږې دي هم له شهد او هم له قند، ښایسته مې سو حبیبه پرې بې خونده غوندې ژوند. جنون دا ستا د مینې به په څه باندې تشریح کړم، جنون دا ستا د مینې به په څه باندې تشریح کړم. د ګوتو پر ځای پرې شول درته زړونه بند پر بند، غوړېږي لکه ګل دا ستا په نوم، غوړېږي لکه ګل دا ستا د نوم په اورېدلو به ژوند مې دی د زړه په میم و ح و میم و دال کې راڅرګند. هر زړه دې سو قایل د محبت او نورانیت، هر زړه دې سو قایل د محبت او نورانیت. په راز د عشق دې پوه کړل او پوه د عشق په خوند. کلونه معتکف یم ستا د هجر په دیار کې، زیاتېږي نه کمیږي لذتونه یې هر څو چند، زیاتېږي نه کمیږي لذتونه یې څو چند. دا ستا په نوم یې ژوند، دا ستا په نوم یې ژوند، دا ستا په نوم یې نظر هم دا یو زړګی راوړی، دا ستا په نوم یې نظر هم دا یو زړګی راوړی. درمل روح ګڼلی ستا په روح پورې پیوند، درمل خپل روح ګڼلی ستا په روح پورې پیوند. وما علینا الا البلاغ المبین.